بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو زم سلیمت او تاسو ګورئ پروګرام د نن سواد. د نن سواد په نننی پروګرام کې به ستاسو سره د سواد کې چې نن زویم چې دا زموږ د سوادیانو لپاره ډیره د خوشحالۍ او دغه خبره ده چې را سواد کې کوم چې ایرپورټ هغه د تیرو 1400 کالونو چې دی هغه بندو د مختلفو نامساعد وجوهاتو د وجې نه هغې د دوباره د فنکشنل کولو د هغې د دوباره د چالو کولو او فعال کولو دپاره وفاقي او صوبایي حکومت چې دي کوم چې د تحریک انصاف دلته کې حکومت دی په وفاق کې او په صوبې کې هغوی دوباره د فعال کولو اعلانات کړي دي او د هغوی د کم وینا چې دا کم چې زموږ خبرې اترې شوي دي کم اطلاعات چې مخې ته راغلي دي د هغې مطابق چې دي په 26 او یو کم دیرشم کم د دې میاشت مارچ چې دی د دې کم دا تاریخونه چې دي په دې کې به 2 فلایټونه چې دي هغه به دلته کې راځي. اولنی فلایټ به په 26 تاریخ راځي او دویم فلایټ چې دی هغه په یو کم دیرشم او بیا دغه شانتي هم کم د دلته کې پی آی ای کم مقامی دفتر چې دی د هغې د واکدارانو سره ذمه دارانو سره چې موږ خبرې کړي دي هغې نه علاوه نور کم داسې چې ذمهواران دي د هغو سره موږ خبرې اترې کړي دي د ټور اپریټر سره زموږ خبرې اترې شوي دي. هغه وایي چې یاره دلته کې چې دي دا به په هر هفته کې د پیر او د جمعې په ورځ باندې چې دي دلته کې به دا فلایټونه راځي دوه او په دې کې به د لاهور نه کراچۍ نه اسلام آباد نه کم دلته کې ټورسټ خلک چې دي هغه به راځي سیاحان به راځي مقامي خلک چې دي هغه به راځي او دلته کې د دغې د راتګ د وجې نه چې دي دلته کې به د سواد کم سیاحت چې دی هغې ته به بیا یو ځل وده میلاو شي د هغې سره سره د سواد کم معیشت چې دی هغې ته به هم چې دی وده میلاو شي. دغه کم اعلان چې شوی دی کم دغه چې شوی دی د هغې حوالې سره موږ رابطه کړې ده په ویډیو کال باندې د پی آی ای کم پبلک ریلیشن منیجر چې دی جی ایم چې دی عبدالله خان سره هغه سره خبرې اترې کوو د هغه نه تپوسونه کوو هغه راته په یو وایس میسیج کې ویډیو وایس میسیج چې دی پای کې راته د دې ټول دغه چې دی هغې راته پروسیجر چې دی کم دلته کې به دا فلایټونه څنګه راځي دلته به دا طریقې کار سي هغې راته بیان کړي دي هغه اول ستاسو سره شیر کوو بیا وروسته چې دی پروګرام مخې ته بوځو. بہت شکریہ. پی آئی اے 2004 کے بعد یعنی تقریباً 16-17 سال بعد دوبارہ سواد کے لیے پروازیں شروع کر رہے ہیں اور یہ بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ پروازیں باقی دیگر ناردرن ایریاز کی طرح صرف اسلام آباد سے آپریٹ نہیں کر رہی بلکہ ان پروازوں کے اوپر لاہور اور کراچی کے لیے بھی بہت اچھے کنیکشن رکھے گئے ہیں. کراچی سے آپ اسلام آباد کی صبح کی فلائٹ لیں اور چند منٹوں کے اندر آپ اگلی فلائٹ سوات یا سیدوشریف کے اوپر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح لاہور کے مسافر جو ہے وہ لاہور سے جہاز پہ بیٹھیں گے اسلام آباد میں جہاز صرف 15 یا 20 منٹ رکے گا اور وہی جہاز آگے جائے گا ان کو جہاز سے اترنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پی آئی کا ایک ویژن ہے ہم نے ناردرن ایریاز کے اندر ہم نے پورے ملک کے لیے کھولنا ہے ہم نے پاکستان میں ٹورزم کے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ہم نے ادا کرنا ہے. اسی لیے جہاں ہم اپنا ناردرن ایریا کا پورا آپریشن ایگزسٹنگ روٹس کے اوپر اور وسیع تر یا ان کو بار بار زیادہ کرتے جا رہے ہیں اسی طرح ہم سوات اور سیدوشریف کا بھی ہم آپریشن شروع کر رہے ہیں اور یہ آپریشن جو ہے وہ باقی دیگر ملکوں سے بھی ملک کے دیگر حصوں سے بھی بڑھایا جائے گا. کتونکو تاسو د عبدالله خان کمی خبرې دي کم انفارمیشن چې دي کم دغه چې دي د دې سوات سیدوشریف ایرپورټ حوالې سره هغه تاسو واورېدل چې دلته کې به په کومه طریقه کار باندې او کم فلایټونه به دلته کې راځي. دې نه وروسته موږ چې دی دلته کې سوات کې کم ټور اپریټرز کم نماینده چې دی او کم چې دلته کې هغه خپل یو ټریول ایجنسي هم چې دی هغه اپریټ کوي اکرام الله خان سره موږ څه خبرې اترې کړي دي د دې حوالې سره هغه ستاسو سره او شریکو او هغه تاسو ته اورو د وایس میسیج په دغه کې هغه سره موږ ټلیفون په لیکه باندې رابطه کړې ده. اکرام الله خان خپل دغه را سره شریک کوي چې دلته کې د سواد د سیاحت د ټوریزم او د سواد د معیشت لپاره به د سواد ایرپورټ د سیدوشریف د ایرپورټ چې کولاو شي څومره به ګټور موږ چې د سیدوشریف ایرپورټ کولاوالو لپاره کومه منډه ترړه کړې او د سی ایم صاحب په نوټس کې یې راوستلې وه چې یاره د سوات ایرپورټ د کولاو شي ځکه چې د ملکن ډیویژن کم از کم 75 لاک آبادي ده او د دې په لکونو خلک په بهر ملک کې د روزګار په سلسله کې مقیم دي. نو موږ په هغې کې سی ایم صاحب له چې کوم درخواست ورکړی نو دا پروپوزل ولیکلی د پی آئی ای د لوکل منیجر صاحب په مشوره باندې په هغه وخت کې چې کوم منیجر صاحب دلته په سیټ باندې و چې که پی آئی ای یو فلایټ اسلام آباد یو لاهور یو کراچۍ له شروع کړي د سیدوشریف نه بوئنګ فلایټ
نو د هغې نه به دا وي چې خلکو ته به کنیکشن فلایټ اویلیبل شي، که څوک ملیشیا او پاریس ځي او که څوک یوروپ ته ځي او که څوک میډل ایسټ ته ځي. دویم په پروپوزل کې زموږ دا خبره هم شامله وه چې دوی یو فلایټ دوبۍ ته ولګوي، ځکه چې زموږ یو لویه کمیونټي په دوبۍ کې ده او بزنسمینان او خلک دوبۍ ته ځي راځي او ورکرز هم دي. او دویم موږ وی چې دوی یو فلایټ دغه ته ریاض ته ولګوي چې د هغې نه به زموږ ډېره لویه ورکرز کمیونټي مستفید کېږي، ځکه چې د پېښور نه چې کوم فلایټ دی نو اکثر د هغې نه زموږ کسان بیا پاتې او هغه د اسلام آباد په لاره راځي. او دریم موږ ورسره دا هم یو تجویز پیش کړی چې که تاسو یو فلایټ جدې ته ولګوئ نو په هغې کې به هم زموږ ورکرز مستفید شي او ورسره به د عمرې زایرینو ته یو بهترین سهولت میلاو شي. فلحال دی ایرپورټ کلاو کو، خو دا دی د ټورسټرو په بیس کلاو کړی دی، ځکه چې دی د لاهور او اسلام آباد نه فلایټ ورکوي نو دا هم د ټورسټرو پیدا کولی شي. زما په نیز باندې ورکرز ته د دې نه خاص پیدا نشي رسېدلی. نو امید لرو چې څنګه د اولنی قدم دی په ټرایل بیسز یا په تجرباتي بیسز باندې کلاو کو، نو امید دی چې زموږ په پروپوزل دی منوان عمل وکړي او 3 انټرنیشنل فلایټونه هم د سوات نه شروع کړي چې یو پکې دوبۍ، یو پکې ریاضي او یو پکې جدای او ورسره د کراچۍ فلایټ هم وي. نو انشاءالله د سوات ایرپورټ به د پیښور د ایرپورټ سره بهترین مقابله کوي. او اوس هم که تاسو د پی آی ای اپس نه فګرز والی نو د پی آی ای سوات سیدوشریف سیل 2 ټایم بیگر دین پېښور دی. د سیدوشریف سوات سټیشن نه د پیښور د پی آی ای سټیشن نه زیات سیل کېږي. نو د دې مطلب دا دی چې دلته دومره دغه اپرچونیټي موجوده ده. نو اکابرینو ته خواست کو چې کم درخواست سی ایم صاحب ته موږ لیکلی او کم پروپوزل موږ جوړ کړی چې په هغې د عمل وکړی شي چې ورسیز پاکستانیز ته هغه سهولیات حاصل شي چې کم موجوده ګورنمنټ هغو له ورکول غواړي. کتونکو تاسو د کرام الله خان خبرې اترې واورېدې. د هغه په نظر کې هم دا و چې د سوات د دغه لپاره چې دی د سیاحت لپاره ټوریزم لپاره به دا یو ډېر ګټور دغه هغه دا هم زیاته کړه چې دلته کې پکار دا ده چې دا چې د انټرنیشنل فلایټ لپاره کولاو شي. بهرحال د هغې لپاره اولنی کوم سټپ چې دی دلته کې دا فعال شو. الله دې کې چې وفاق چې دی په دې کې کوششونه وکړي. صوبایي حکومت چې دی وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هغه تعلق هم د سوات سره دی، مراد سید صاحب چې دی هغه وفاق کې چې دی هغه وزیر دی نو وفاقي چې هغه هم د دې لپاره او عمران خان صاحب ته هغه دوی دا دغه وایي چې دا چې دی د انټرنیشنل فلایټ لپاره هم کولاو کړي. دې نه وروسته موږ رابطه کړې ده د سوات کم ډیډیک چیرمین چې دی ایم پی ای فضل حکیم خان سره. هغه نه اورو چې دا به د سوات دغه لپاره د سیاحت لپاره ټوریزم لپاره او د سوات د معیشت لپاره به دا فیصله چې دا به څومره ګټورې دي. فضل حکیم خان خپل دغه چې دي هغه دا سره شریک کوي چې دا به د سوات د ټوریزم سیاحت او د معیشت لپاره چې دي دا به څومره ګټورې دي. نه علاوه دا سره هم لږ شریک کوي چې صوبایي حکومت چې دي دلته کې او وفاقي حکومت چې دی د سوات د ټوریزم د بحالۍ لپاره نور کم داسې پروجیکټونه دلته کې چې دي هغه شروع کوي. شکریہ، ډېره مهرباني. اصل کې دا به د ټوریزم لپاره ډېر زبردست یو ټوریزم یو غټ انډسټري ده. نو څنګه چې د کراچۍ نم جازونه پرې راځي، اسلام آباد نم راځي، پېښور نم راځي او الریډي اسلام آباد او پېښور خو موږ په دې موټروی باندې ډېر زیات اسان کړي د خیبر پښتونخوا سوات طرف ته خو به بیا ډېره زیاته په لنډو شي چې بعضې نیم خلکو سره ټایم نه وي د هغې د وجې نه مو د جازونه سټارټ شي. او دغه شان فیز 2 موږ جوړو دا کم اسپریس وی موټروی چې کم د پتی پوره پورې نور موږ کوشش کوو چې ټوریزم لپاره ډېر ښه کارونه وکړو. ګبین جبلي کې په هغې کې ښه په سپیډ کې کار روان دی، منم جب هم ټیک شوه، کالام روډ هم ټیک شو، میوډن روډ هم ټیک کوو، ګبرال والب هم ټیک کوو. په ټوریزم کې انشاءالله تعالی خیبر پښتونخوا پی ټی آی ګورنمنټ خصوصا د عمران خان او د محمود خان ډېر زیات مطلب خواهش دی، زموږ د ټول ټیم خواهش دی چې موږ دا سوات د ټوریزم یو بهترین اپ جوړ کړو. او ولې چې ټوریزم بهترین انډسټري ده، هلته روزګار نشته، دلته بېروزګاري ډېره زیاته، نو دا نوجوانان او دا غریب خلک ورسره په روزګار شي.
جی فضل حکیم خان ستاسو د تفصیلات راکولو ډېره زیاته مننه. تاسو خپل کم نظر چې دی هغه زموږ سره شریک کو د ټلیفون په لیکه باندې. اوس د دې نه وروستو موږ دلته کې دغه کوشش کوو چې یاره د سوات کم دلته سینیر صحافي دی د مشرق ټي وي دلته بیرو چیف دی د مشال ریډیو دلته کې بیرو چیف دی نیاز خان د هغه نظر په دې حق لا اخلو چې یاره د سوات کې چې دا کم دغه چې دی د کم سیدوشریف ایرپورټ چې بحالي دا دوباره فعال کیږي دا به د سوات د سیاحت د ټوریزم او د سوات د معیشت لپاره څومره ګټوري. جی نیاز خان خپل نظر را سره شریک کړي چې یاره دا به د سوات د ټوریزم او د دلته کې د معیشت د بحالۍ لپاره څومره ګټور وي. سلیم صاحب بالکل ایرپورټ کولاوېدل چې دی نو دا خو لکه د سوات د خلکو بیا خاص کر د سیلګرۍ سره چې تړلي خلک دي د هغې ډېره زیاته غوښتنه وه. په دې سره یو اهم خبر دا ده چې زمونږ د سوات بلکې د ملکن ډیویژن په لکونو خلک چې دی اوورسیز ځایونو کې کار کوي، یعنی سعودي عربستان کې کار کوي، دوبۍ کې کوي، په نور هیوادونو کې دي. نو که هغه کنیکټینګ فلایټ هم دې سره راشي، یعنی کراچۍ ته راځي او بیا لاهور ته راځي او د لاهور نه راځي. اوس فلحال چې دی نو د لاهور نه مینګوره او بیا د مینګورې یا سیدونه اسلام آباد بیا لاهور. نو دې سره خو یو زما په نسبت باندې یو ډېره غټه فایده به دا وشي چې کوم غیر ملکي سیاحان دي چې هغوی په لار راتلل چې د پاکستان خطره ګڼي یا وخت بچ کول غواړي هغوی ته به ډېره زیاته فایده وي. هغه به ډایرکټ سیده په سیده په جهاز سفر چې دا یو سیف او محفوظ سفر ګڼلی کېږي. په لاره باندې مسلې هم نه وي، دوی ته چې دی نو سیکیورټي هم وي. نو دا به یو ډېر خبره. بله دا ده چې د دغه کله چې دا جهاز شروع شي نو دلته کې به ټیکسیان والځي، هغه به دغه میلمانه هوټلو ته وړي. دغه میلمانه چې راځي دا په دې بازار کې سوداګانې کوي، دوی په دې هوټلو کې شپې کوي. د دې ځای چې دی نو معدنیات دی هغه بالي، د دې ځای فروټ بالي، د دې ځای ډرای فروټ بالي، د دې ځای کوم چې روایتي کلتوري څیزونه دي، یعنی د خاص کر سلامپور شالونه دي، نور دي، دا څیزونه بالي. نو دې سره به ډېره زیاته فایده وي او یو معاشي بدلون به راشي. او څنګه چې سیلګرۍ په صنعت کې سوات چې دی مخکې تللی دی دغه به نور مخکې لاړ شي. نیاز خان ستاسو د تفصیلات راکولو ډېره زیاته مننه. کتونکو چونکې دا پروګرام به لږ زیات وي، دا پروګرام به لږ اوږد وي، خو چونکې د سوات دپاره دا خبر چې دی دا کوم اوس چې د سیدوشریف ایرپورټ دا بحالي چې ده دا دومره غټ و چې یاره ما وي چې په دې باندې ستاسو سره د دې سره چې ریلیټډ څومره خلک دي، هغه که صحافیان دي، هغه که دلته کې مقامي ایم پی ای دی، که د هغې نه علاوه دلته کې چې د دې پی آی ای کوم پبلک ریلیشن منیجر چې دی د هغه نقطه نظر دی، ټور اپریټر چې دلته کې کوم دغه دي کسان دي اکرام الله خان د هغه نظر دا ما ضروري وګڼله چې د دې ټولو خلکو یو دغه چې دی په دې باندې راشي جامع، ځکه چې دا د سوات د سیاحت دپاره د سوات د ټوریزم دپاره موږ که وګورو د سوات موټروی چې جوړه شوې ده د هغې نه موږ ګورو دلته د سوات چې کالام، بحرین، مدین او معلم جبا، ګبین جبا کوم روډونه چې دلته جوړ شوي دي، که د لنډاکي نه والا تر کالام پورې ګورو هر اړخ ته چې ګورو کوم روډونه جوړ شوي دي د هغې نه د سوات ټوریزم ته د سوات سیاحت ته انتهایي فایده میلاو شوي ده. او موږ ګورو چې کله دلته کې حالات خراب و، سیلاب راغی، دلته ترهګري تېره شوه، د هغې نه وروسته د سوات سیاحت چې دی هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی و. خو اوس چې کله هم دا موټروی جوړه شوه، د سوات سړکونه جوړ شو، دلته کې د سیاحانو هغه کم دغه چې دی هغه انتهایي زیات شوی دی. هغې کالام ته راځي، هغه د سوات مختلف کم سیاحتي مقامات چې دي د سوات چې څومره سیاحتي سیمې دي هغې ته ځي. نو دلته کې د هغې سره که دوی د دغې علاقو نه د دغې سیاحتي مقاماتو نه دا سیاحان مزي اخلي، خو بل طرف ته دلته کې د سوات کم معیشت چې دی دلته کاروباري ده، کاروباري حلقې دي، دلته کې چې دی هوټل انډسټري ده، دلته کې مختلف داسې د دې سیاحت سره ټوریزم سره هغه چې دي دغه ریلیټډ کم کاروبارونه چې دي هغه د دې سره هغې ته وده میلاو شوې ده، هغې ته وده میلاویږي. نو که څنګه هم دغسې دا چې د سوات دا کم سیدوشریف ایرپورټ دی که دا دلته کې فعال شي، دلته بحال شي، دلته به خلک د مختلفو کم چې دي غیر ملکي صحافیان دا سیاحان تاسو کتل به دې نه مخکې چې هم دا کله د والي سوات په وخت کې لکه به ستاسو سره زما معلومات شیر کړم دا کم زموږ د سوات دا کم دغه چې دی ایرپورټ دا په 1972 کې چې دی جوړ شوی. دې نه علاوه بیا دا چې دی 1991 92 کې چې
چې کله صوفي محمد دغه راغی تحریک نیپال شریعت یو تحریک دلته ښه راوچت شو هغې په دې باندې چې دی دغه کړی قبضه کړې وه د ایرپورټ د هغې د وجې نه د 100 میاشتو یا د 100 ورځو دپاره بند شوی د هغې نه وروسته بیا چې دی کله 2002 2004 کې دلته کې کم پوکر تیاری کم جازونه چې دي پوکر هغه چې دي هغه حکومت ووی چې یاره هغې کې به حادثې راتلې هغه به ځای په ځای غورځېدلې حکومت هغه ګراونډ کړې او هغه چې دي د هغې د بندشت او د پوکر تیارو د نشوالي د وجې نه په هغې باندې د بندیز د وجې نه د سیدوشریف ایرپورټ چې دی هغه بالکل بند شوی دې نه علاوه بیا په 2012 کې انیسا زیب طاهر خیلي چې دا هغې دلته کې یو کوشش کړی و هغه په وفاق کې چې دا وزیره وه په هغه وخت کې هغې کوشش کړی و دلته کې چې یاره دا ایرپورټ دوباره فعال شي هغې دلته کې یو ازمایشي یو پرواز هم د یو تیاری کړی و خو د هغې نه وروسته د نامعلوم وجوهات په وجه باندې د سیدوشریف ایرپورټ چې دی هغه نه فعال شوی خو اوس وفاق کې او په صوبې کې چې دی تحریک انصاف حکومت دی هغوی اعلانات کړي هغوی هغه دغه کړي چې یاره د سیدوشریف ایرپورټ چې دی دا موږ فعالو هغې چې دي اوس هغې د فعالولو لپاره هغه چې دي کوششونه شروع کړي دي او هغه دغه چې دي هغه انشاءالله په 26 او یو کم 10 تاریخ باندې هغه چې دي هغه به عملي شي نو دا به د سواد د سیاحت د سواد د ټوریزم او د معیشت لپاره یو ډېر لوی قدم وي یو ډېر ګټور قدم وي نو که داسې اقدامات چې کوم د سواد د سیاحت د ټوریزم لپاره روان دي اوس که موږ ګورو فیز 2 دی د سواد موټر وی که په هغې باندې هم داسې په تیزۍ سره عمل ته رامد شي د سواد ټوریزم ته د هغې نه به هم ډېرې زیاتې فایدې میلاو شي دا یو اهم ایشو وه یو اهم ګټور خبر و د سواد لپاره ما ویل چې یاره دا ستاسو سره شیر کړم نور چې داسې کوم اهم مسایل مشکلات او داسې د خوشحالۍ خبرونه هغه به هم ستاسو سره وختن په وختن شریکوو اوس نن اجازت غواړم د الله په امان